الرحمن الرحیم. موږ ته خو ډېر زیات ایشو دی ځکه چې ټولو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې. د جرګې متعلق خبرې وشوې، د ماشومانو په لایف باندې خبرې وشوې. خو زه وایم چې زموږ لایف، زموږ ژوند تاسو ولې تیاره کې ساتلی دی؟ دې تصویرانو ته وګوره، د ماشومانو په لایف باندې کار کېږي، زموږ په لایف باندې ولې کار نه کېږي؟ ولې نه کېږي زموږ په لایف باندې کار؟ ولې موږ انسانان نه یو؟ موږ د دې معاشرې حصه نه یو؟ ټول تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې د ماشومانو په باره کې. موږ هم د چا بچي یو که نه چې دا 22 ساله ماشوم د کور کې مور او پلار نه مني، رور یې نه مني چې دی به د دې کور نه وځي، دا ژړا دي. موږ یې په شرمونو شرمولیا به چېرته ځي؟ هغه سبق نه دی ویلی، هغه تعلیم نه دی حاصل کړی، هغه ته د مور له طرفه صرف مینه میلاو شوې ده او د رور د طرفه ورته نه ده میلاو شوې. نو هغه ته څه ښکاري چې د کور نه وتښتي، د رور د تشدد نه؟ هغه ته زموږ تېره ښکاري، د ګروګانو ځایونه ورته ښکاري. نو چې هغه د 22 سالو په عمر کې راشي، نو د هغه نه به کوم څیز جوړېږي؟ د هغه نه به ژړا جوړېږي، د هغه کې به اخلاق نه وي. ما ته ډېر ملګري وایي تاسو په پروګرام دوران کې جګړې ولې کوئ؟ موږ د جګړې ځکه کوو چې موږ ته اخلاق چا نه دي ښوولې. نو موږ د چا اخلاق وښول؟ روریانو والي یو، ټکولي یو، ډزې را باندې کړي دي، راشړلې یې یو. پلار خو زموږ مخ ته نه ګوري چې شناختي کارت دفتر ته لاړ شي نو راته ویي وشه کارت راوړئ د رور او د پلار چې تاسو پاکستاني شهري شئ. ځینې مړو تاسو ته څه کوي؟ زه یې خپل ګډېږي را ګډېږي. دا د هغې الفاظ چې ما په خپلو غوږونو اورېدلي دي چې تا له پلار روم شناختي کارت نه جوړ کړي، ته به څنګه دا پاکستاني شهري شئ؟ زموږ دپاره داسې څه قانون نشته چې زموږ لپاره داسې شناختي کارتونه جوړ کړي. غټه خبره موږ ته، غټه خبره موږ ته په هسپتال کې ده. وګورئ ویډیوګانې هفته مخکې زموږ ملګري په پروګرام کې چا په چاړو و، شیرپ هسپتال ته یې وړو، هغې نه اخېسته، هغې ورپسې مسخرې کولې او د هغه نه وینه تله، بلډ ضایع کېدو، هغې جغې جوړې کړې. د هغې نه پس ډاکټر راغی او د هغه ټریټمنټ یې وکړو. آخر موږ سره دومره غټه بې انصافي ولې کېږي؟ په څه وجه؟ موږ د چا بچي نه یو، یا موږ د دې خاورې کې نه یو پیدا، موږ د دې خاورې نه نه یو پیدا، موږ د دې خاورې بچي نه یو، موږ د اسمان نه نه یو راکوز شوي، موږ د پښتنو په کور کې پیدا یو. زموږ ډېرې ولې ډکې شوې او زموږ ډېرې ولې ډکې شي؟ د دې وجې نه، د سپک نظري د وجې نه. هغه یو وي مړه سره تر زوی خو ژړا دی، ستا په خپل کور کې نه شي پیدا کېدی. دا د الله تعالی تهلیک دی. موږ دې ځمکې ته راغلي اخر ولې؟ زموږ لایف ته چا سوچونه کړ؟ څوک د جرګو په باره کې لګیا دي، څوک د آیس په باره کې لګیا دي. اخر موږ ولې تاسو موږ ولې تورو تیارو ته سپارلي یو؟ تورو تیارونه موږ راوباسئ، رڼا ته وکړئ. تاسو راشئ، د 19 سالو ماشومان زموږ په دې کې ناست دي چې ورته وایي کور ته زه نه وي، ته زموږ مور او پلار یې کور ته نه ځو، موږ وجني. نو زه ورته یم ته بنو کوواټ ته لاړ شه، دلته خو بچي ته نه شي ایستاری ځکه تا پسې به راشي مړه به دې کېږي. د هغې ولې بیکونه والي لړ شي؟ زموږ لایف ته سوچ وکړي. موږ سره نن سبا پولیس ډېر قسم دې تعاون کوي، ډېر زیات. سرجي تاسو له موږ بل اوس درغلو زموږ زه د پولیس عصمت ته سلام کوم چې بل ورځ موږ لاړو، زما ملګري کور اخیستی و، هغه ونه پیسې ورکړي دي او قبضه ورته هغه ورته وایي چې ته څوک چې ته خو ژړایې؟ تا له زه دغه نه درکوم. بس موږ سرجي پسې لاړو. دې زموږ ډېر زیات ښه بیهیو موږ سره کړی دی. زه وایم چې د مردان پولیس په ړومبي ځل باندې دومره ښه بیهیو موږ سره کوي. زه چې وړوکي لویشي یم داسې بیهیو موږ سره چا هم نه کړی څنګه چې دوی سره موږ دې طریقه وښوله، هغې ته یې کارونه وکړه. زما هغه ملګري چې کوم دي موږ قانون باندې لاړو او موږ د خپل حق میلاو شو. د دې په وجه نور حقونه هم زموږ دي که نه؟ رور خو موږ پورته نه پرېږدي، پلار زموږ مخ ته نه ګوري، نو موږ چېرته لاړ شو؟ موږ کارونه نه دي زده کړی، ټیلري موږ نه دي زده. د ماسخامې زه درته قسم خورم چې ماښام شي که نه یا پیسې وي یا نیم، ځکه زموږ د ځای رینټونه دومره دي چې دلې په 15,000 ورکوي، نو موږ یې په 15,000 هغه رینټ باندې ځای راکوي. نو چې ماښام شي موږ تورو تیارو کې ناست یو او صرف شنو سرو کپړو ته ګورو او میک اپ کټ هم نه کړي چې اوس ته څوک راشي